چې د هغوی سیاست تقریبا چې ختم دی او هغه په اوړو کې د مالګې برابر پاتې نه دي، بلکې زه به دا ووایم چې د نیمه ټانکې خلک دی او وچ پوچه چې زمونږ په تعلیمي ادارو کې کوم د سواد د ثقافت او د کلچر په نوم باندې دغه د میوزیکل شو د کنسرټ پروګرام چې د هغې سپورټ یې وکړو، د دې له پاسه چې په هغې کې یوه جرګه کېناسته، په هغې کې قانون علما کېناستو او په دې خبره باندې دعا وشوه چې انشاءالله تعالی موږ به په دې کې دغه ډمانې نه ګډوو، دغه ډمانې به ګانې نه وي او بیا دغه ملکي برموږو هغو لاړو او ځان یې په کې مېلمانان کړو او چې لاړې هلکه پروګرام ته کېناستل بیا ستا کار سره چې ته پای رالي او مطلب دا دی چې څه خلک یادوي او دغه خلک دهشتګرد وو. ولې دا دهشتګرد خو تاسو وئ. موږ چې کله آی ډي پي شو موږ خو ډېر ساده خلک وو، قرآن خلک وو، تاسو زموږ په سر ډالرې واخیستې، تاسو دا قوم آی ډي پي شو، تاسو د دې قوم په سر پیسې وخوړې او موږ تقریبا 3 میاشتې در په در وو، مطلب دا زموږ کورونه پاتې کاروبارونه پاتې زموږ په ټولو فصلونه تباه برباد شو او بیا چې موږ خلک واپس راغی د سواد تقریبا چې 80% خلک ذهني طور پر لیوني شوي، ذهني منتلان شوي او د روسه بېرلاسۍ له موږ راغلي عزتمندو. نو زه دا خبره کوم چې جمعیت علماء اسلام همیشه په دې ملک کې د جمهوري سیاست کړی دی. زموږ قائدین زموږ مشر مولانا صاحب همیشه د عین پاسداري کړې ده او همیشه د جمهوري طریقې په دې ملک کې خپل احتجاج خپل پروګرام مخ په وړاندې بیولی دی. عزتمندو موږ په دې ملک کې ازادي مارچ کړی، زما یاد دي چې زموږ کارکون بچه خو وایي چې مولانا صاحب دې چوک ته ځو، د مولانا صاحب دې چې نه زه قرآن نه سره یم او زه به قرآن نه احتجاج کوم. عزتمندو که تاسو د قربانۍ په حواله باندې وایئ زیات لرې پسې نه ځو، خو د انصاف کې زموږ ډوبه شوي علماء کرامو د دې ملک د خاورو دپاره، د دې ملک د امن دپاره، د دې ملک د ثقافت او د کلچر دپاره ولې قربانیانې که هغه په منبر دی او که هغه پرکټیکلي دی نو په هر ځای کې خپله قرباني ورکوي. عزتمندو نن دا د دې خبرې دلیل دی چې په یو ساعت موټه شو د دې علماو روایته دا د دغې خلکو په مخ څپېړه ده چې کوم خلک دوی ته دهشتګرد لقب ورکوي. عزتمندو موږ قرآن نه خلک یو، موږ په جمهوري طریقه په خپل احتجاج انکار کوو، خو زه دغې خلکو ته وینا کوم عزتمندو که زموږ مشران علماو موږ ته وویل نو انشاءالله تعالی چې دا ټول سواد به درته جان کړو، دا یو سواد به درته جان کړو انشاءالله. ما له مناسب نه ده چې زه دغه خلک په دې خپل سټیج باندې یاد کړمه، د دوی ټولې حیثیت نشته، دومره یادول دومره سا ورکول دي، دا ختم دي، دا مړه دي. او یو ملګري خبره وکړه ورسنیټر دي د هغه هم په سوال له زرداري ته مخمو کې ناست وي. عزتمندو شیم نن چې زموږ قاید نن چې زموږ قاید یو اواز وکړي نو د ټول ملک دا روډونه او دا چوکونه دله جان کوي، د هغه سره سټریټ پاور دی او هغه ټول دنیا منلی د پاکستان اسټابلیشمنټ ټیم مني، استاد بین الاقوامي اسټابلیشمنټ هم مني. عزتمندو سواد ډېره دینداره خاوره ده، سواد ډېر غټ شیوخ علما ورکړي دي، سواد په دې ملک کې ډېر شهادتونه ورکړي دي، زموږ کافرین شهیدان شوي دي، خو د سواد د پاکستان په امن باندې او د پاکستان د دغې خلکو سپورټ یې نه دی کړی. او یو بله بدقسمتي عزتمندو زه پوهېږم نه که موږ دلته کې خبرې کوو نو موږ خپل د کابرینو د خپل قیادت او نظریه سوچ بیانوو، خو زه دلته په سوچ او په فکر حیران یم. باچا خان یو کتاب دی زما ژوند او زما جدوجهد، په هغې کې واضح لیکلي دي چې کله هغوی زما واده و نو ما دغه رواج ختم کړو، نو ما سوچ کوم چې دا رواج د هغه وخت نه را روان دی د ډمانو او مطلب د دې ګډاګانو. هغوی ما شروع د خپل واده نه وکړه، ما په خپل واده کې دم نه دی راوستی، بدک نه دی راوستی، ګانې بجانې مې نه دي کړي چې یو خدای د شریعت خلاف دی، الله په خبر کېږي، د الله نه بغاوت کول دي
او بل دا چې زه خپل په مستقبل کې خپل خلکو ته خپل قوم ته خپل نوجوانانو ته دا مسج ورکړم چې دا کار ښه کار نه دی. نو اوس پوهېږم نو که دا کار صحیح نو نه پوهېږم چې ستا دا مشر واورم که تا واورم عزتمندو. او بله خبره عزتمندو که دا کار واقع صحیح زه دا وایم چې دغه ډمانې زمونږ خویندې دي توپ شوي دي او دوی زړه خبرول پکار دي. زمونږ او ستاسو پره جوړېږي چې موږ د دوی په سر نوکه واچو بجای د دوی که زه په کرسو باندې کښېنم او لکۍ ورته په بره وایم او دا انجای کومه. نو عزتمندو که دا پروګرام ښي او دوی وایي چې دا د پښتو کلچر دی، زه خو د ډمخوانه یم خو تا ورته وایي چې کلچر دی. نو چې کلچر دی او ته پښتون یې نو په کار دی چې بیا زمونږ او ستاسو د خویندې میندې م راوباسئ او په دې پروګرام کې کښېنوئ که نه نو. ځواک مې بې حیایي ذات مې بې حیایي جناب پر بې حیایي یونیورسټي ډیګرام مرجاباد. زما ستا تور سرې چې زمونږ د هغې په عزت خفه کېږو موږ بتوجود نه بتو ولې دا د چا لور نه دی تور سرې نه ده. دا کلچر دې بلکل نه منم. نن مې د پشاد نوټه شخوا او انشاءالله تعالی چې خوله دې بلګان کې که آئنده د علماو خلاف دا خبره وکړه چې دا دهشتګردي او یا دا مطلب د سواد ثقافت خرابوي نو زه درسره په سیاسي پروګرامونو خبره کوم او زه درسره مخامخ هم کوم انشاءالله تعالی. دلته ملګرو خبره وکړه د صحافت په ونه باندې چې صحافیان زه نشم ویلی دا د صحافیانو توهین دی. د سواد صحافیانو د ډېر وخت نه زه ګورم چې د هغوی د دې ملک د دې خاورې لپاره د دې وطن دپاره قربانیانې دي. هغه که د ملک د سواد د دهشتګردۍ په حواله هغه د سواد د روزګار په حواله دی، هغه د سواد د نورو مسایلو په حواله دی، هغه د سواد د تعلیم او د هیلت ایجوکیشن په حواله دی. دوی خو سپیاول د خپل کردار ادا کړی عزتمندو. خو که د سپا خبره وکړم دغه یو کس دغه یو کس چې د هغه دومره حیثیت نشته عزتمندو. هغه یو عام سړی دی خو په سوشل میډیا باندې فالوور زیات شوي دي نو چې هلته ورته ویرې ګوډ ولیکي نو دا دا مطلب دا داسې ده چې لکه دغه چې لاندې ماته سوتلی ووایي. نو زه دله دا چیلنج ورکوم چې خوله دې په لګان کې که ته هم د دې خاورې سره یو زه هم د دې خاورې سره یم. ته ما پېژنې او زه تا پېژنم. ستا حیثیت ستا کردار ما ته معلوم دی. ستا د ماښام نه بعد چې کوم کردار دی دا ما ته معلوم دی. خدای نه ویرېږي خدای نه ویرېږي. دغه صحافت په جامه کې یې دغه صحافت په جامه کې ښامار یې دغه صحافت په جامه کې شیطان یې د الله نه ویرېږي. الله پاک به تا کوم ورځ راوستی دی. خلک پیدا پالس ده خو د پالس د پالس یا قلاس یا بطني یا پخپه باندې من نهایت حقاقي من نهایت یا فرمي امن د صحافت من دی شرم د صحافت نه ته ما ته د صحافت نه خبره کوي چې مطلب دا دی چې انت من ثقافت کم ستا کرکټر ما ته معلوم ده د ماښام نه بعد چې ته کوم مجلسونه کوې. نو د دې پوره چلنج ورکومه د دې میډیا د بکې که د دې علماو د موقعونو گفته نو زه دغه کومه چې په کوم ځای کې دفتر دی په دې متعلق بحث کې اصل پالي چې د دې ژبې نه به د انسان دا ژبه به دنه پرېږدم انشاءالله تعالی. انت جواب صحافت ته وګوره ته صحافت په جامه کې شپې د جامه کې وکړ یې او انشاءالله چې په تا باندې د کیس نه داخلوم په تا باندې د کیس داخلوم ما علماو ته دهشتګرد ویلي دا سره نه چې د الله په دور کې دغه پښتو کې بیان کړي په ما لیدلی نه دا هغه علماو نو دلته کې څنګه چې د الله مناسب دي چې دلته کې په دې کې علماو جرګې هم کړي معرفي هم کړي دي خو دغه خلکو ته حق نه دی ویلی. دغه خلکو ته موږ مخکې دهشتګرد ویلي دي اوس ورته هم وایو بیا ورته هم وایو انشاءالله تعالی موږ خپل ادارو هم دا پیغام ورکوو چې کله هم د سواد د امن خبر راغلی ده موږ په سپیاول کې دا علما کرام ستاسو سره څنګ په څنګ ولاړ دي او موږ د دغې دهشتګردۍ خلاف په جنګ کې خپل بھرپور کردار ادا کړی بیا به هم ادا کوو بیا به هم ادا کوو. زه په اخره کې خبرې راغلم ټول مشران پاتې دي لمانځه ټایم هم دی خو د خپل صحافیانو وروڼو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی دا پروګرام اهم وګڼو او په دې کې شرکت وکړو او دغه صحافیان دي چې هغه په دې خاوره خفه کېږي او هغه په دې ملک خفه کېږي نن راغلي دي دې خلکو دې علماو له کورج ورکوي
Pasawin sa Piandi, bakit galit tayo tatigil? Pero ang gumati ko yung idara sa Brazil, yung sumabi ko na gusta. Dasa tayo siya tapwasa, Brazil. Dasa tayo siya tapwasa. So, bahal. Akira sa balkon. Tumabi ko na gusta. Gusta ni doktor, masih dapat tahu darnam. Aku dah darnam saya punya, boleh kau darnam tu. Amal gini woi pajasmati ke mara jo ya khabar tuma. Mata yang masih ada punya tu. Awaga daga daya ini tanggi galat tu. Wijaz kan pelkar punang terbuat sudah di dalam manusia guzara itu. Mau terkara sama rure puhtani sama rasa distidi. मोबाइल से बस भी कर दे वो हमारे माए गवाही समाज से रास्ता का मान एक रिश्ते जाना कहीं बाबा के नहीं उस दादा माता सवाल जवाब से जब कौन छे रहे ना तब खुदा तोबा माँ तो वही वो इज्जत को पसवार स्वाद मुझे मुंह में उतना भी दो माँ पहला तो मैं स्वाद मुझे ताकि ना भी दूँगा स्वाद मुझे कंट्रोल उतना भी दूँगा मारी और खबर ना ये उड़ाई दो पर इज्जत कुर्बान zaman sir kurban zaman geçi kurban zaman Allah kurban kumay zaman na Allah besar kasami jista kung tisali ko mazbuti may datakalan walang may walang may inshallah taala nuniyat Quran nufa nung Quran na filapyu ay inshallah taala sila mong masyaran sultan kayo lagi ba mong pala man nafti kayo paakira kizira tulo masyarano العلماء طلباء بربيات زياد شكر گزارم تقشان के बखल क़यादत एतमाद से थे चिकलम तासु का मतलब दारत मुकाल दर कई कानून को बरास की नालू पर जमहूरी तरीका बखल एहतजाज उम्र का इंशाअल्लाह ताला और इंशाअल्लाह बदी मुल्क के बदी वतन की बदी खानी दपारा द अमन दपारा द सकाफत दपारा द कल्चर दपारा बखल भरपूर किरदार अदा को डेरा मेरे भाई